فتحنا علیہم ابواب کل شیء نو ما پرانستی پدی دروازې د هر شي. لکه کې شعر کې د الله درزه د پاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې دا سورت انعام 40 نمبر آیات نواله تر 47 نمبر آیات پورې ویډیو اخر پورې ګورئ او د الله درزه پر ضرور شیر کړئ. کله کله داسي یو سړی شرک یافتای گمراهی کې یافتای بالمازه دے روجی ننسی فاسق دے یا یو پیر صاحب دے غاٹی غاٹی بریخی دی موز نکی سگریٹس کی چرس کی فلما نسو ما ذکروا به زمونږه د فیسبوک او د یوټیوب د دواړو لینک یو شانته دی یعنی قرآنی معلومات یعنی @ قرآن وی شین قرآن بھی پہ وګوره بره وګوره شین قرآن بھی بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر دی څه قسم د مسلې تپوس ته کولی شئ او په خپل مال کې ورسره امداد کولی شئ. زمونږ مال په علماو باندې ولګي بیا ته ګوره برکتونو ته زمونږ مال غلط ځای لګي غلط ځای په ودونو باندې په کویدنو باندې په ګډېدو باندې په غلط طریقې سره لګي په دې وجه خو موږ پریشان یو نو بس تمامه کمائی کوو او په غلط ځای کې لګي. بھئی داسې کمائی دا که چې په دنیا کې هم برکت راشي او په آخرت کې هم په کار راشي په علماو باندې په حافظانو باندې په تبلیغانو باندې په دیندارو باندې په مسجدونو باندې په مدرسو باندې زمونږ مال جانو لګي. نو بره چې دی واتساپ نمبر دی د علماو ایسه د خپل مال کې چې دی نه امداد وکړو صحیح ده انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی نو د هغې دپاره چې دی هغې کې که چېرته زمونږ نه څه قسم په دې کې غلطیانې شوي نو موږ ته لازمي په هغه کې کومنټ کې ووایه چې یاره دا خبره داسې ده یا داسې ده او په واتساپ باندې موږ ته ور مشوره وکړئ صحیح ده. الله پاک هم خوشحاله کړه الله هم کامیاب کا. ویډیو به تر اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي تر څو پورې تا ویډیو اخره پورې کتلی نه هسې به سمجھ کې نه راځي. ګورې دی پریخو د الله بیان فتحنا علیہم ابواب کل شیء نو ما پرانستی پدی دروازې د هر شي د فراخی لوی لنګر چلیږي او دا خلق یو سو بل سره وړي دا د استدراج د لپاره الله ولا ډیل ورکي دا سینه ده چې د الله ډیر خوښ دی نو الله ولا ډیر مال ورکړي دی دا امتحان دی استدراج دی. کله به داسې چې یو بالمازه بېمانه سړی وي او مال به ورسره ډېري هر سر به فراختیا ورسره فرحو کله چې خوشحاله شي خوشحالۍ دوه قسمه ده یو خوشحالي د شکر ده دا خو ښه شی دی یو خوشحالي د مستی ده د تکبر ده دلته هغه مراد ده حتی اذا فرحو تردی چې کله خوشحاله شي بما په هغې مال اوتو چې ورکړی شوی دی ورله اخذناهم نو اونسم دی لرا بغتة ناڅاپه د دنیا خوشحالو کې اخته و مزو کې عیاشانو کې الله وی ناڅاپه مې راونسه دا ول الله یو ډیل ورکوي حتی اذا فرحو تردی چې کله خوشحاله شو په هغه مال چې دی له ورکړی شوی او نسم دی ناڅاپه ناګهانه فاذا هم مبلسون نو بیا یې خولې چینګې پاتې شي فاذا هم مبلسون نو بیا افسوس کوي بیا غمجن پاتې شي بیا لاسونه بروړي فاذا هم مبلسون نو بیا نا امید شي. مبلس کې درې معنی دي مبلس حسرت افسوس کو ان کے مبلس نا امیدہ مبلس حزین غمجن مال میں والا ورکڑے او پریمانا او ډیر مشو تکبر کی اختشو نو چکل میں ناسا پر راٹھنگ کراؤنا سا نو بیائی خلا چنگا بادشو فقطع دابر القوم الذین ظلموا نو پری کی جڑونا زیل دہا قوم چی ظالمانی ظالم او مشرک دی الله نه بریدي زیر ولا غسی والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتنا د خدای تو خاص الله لردی چې رب د
مخلوقات ته کله چې الله یو ظالم یو مشرک یو بېمان اونسي نو بیا باغی خبرګیږم ان لله مویا امریکا تباہ شو اسرائیل تباہ شو ډونلډ ټرمپ مردار شو نیتنیاهو مردار شو نو وای الحمدلله رب العالمین دا سنا چې بیا جړه شروع کی او خفقان کوي او ان لله وای بس وس د دې ځای نه د قرآن ترجمه شروع شوله او تر اخره پورې ګوره او لایک یې کوي شیر کوي ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شیر کا اوس شیر کا بیا به د نیر شي څه کوي اوس شیر کا یا خو خدای پاک او اتتکم الساعة یا راشی تاسو تا قیامت اغیر الله تدعون آیا بید اللہ نا بل سوک تاسو را بلائی چغی ورتوئی ان کنتم صادقین کئی رشتنی پخبل شرکی کتاسو تا عذاب دا اللہ راشی یا ناسا پا قیامت راشی نو بیا چاہتا چغی ہوئی بل ایاہو تدعونا بلکہ خاص اللہ تا چغوہی تدعونا را بلائی را مدد شوئی فیکشفو نلری کی ما حغا عذاب حغا مصیبت تدعونا چتاسو بللے واللہ الیہ دیتا انشاء کخو خشید اللہ دا مشرک هم اوری یو کافر کچغگی نو اللہ اوری انشاء کدا اللہ خوخی فیکشفو نلری کی ما حغا مصیبت تکلیف عذاب تدعونا چتاسو بللی اللہ الیہ دیتا انشاء کا رضا شد اللہ وتنسونا او تاسو هیر کئی او پریدئی ما حغا تشرکون چی حصدار گرزوی اللہ سرا مصیبت وقت کی تکلیف وقت کی بیادن نور باباگان هیر شی بیاو اللہ تچگو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ یقیناً مارا لگلیو گنو امتونو تا پخواتانا پیغمبران نو دی تکذیب کڑیو فَأَخَذْنَاهُمْ نُمَارَاو نسل بِالْبَأْسَائی وَتَكْلِفُنُ سَرا مرضُنُ سَرا مصیبتُنُ سَرا وَالضَّرَّا او مشکلات دمال سرا بالبعصا د بدن مصیبت والضراء د مال تکلیف لعلهم يتضرعون خامخا چی عاجزیو کی اللہ تا مصیبتون را ولم چی انسان عاجزیو کی فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا تضرعوا ولدی عاجزیو نکڑا اذ جاءهم باسنا کل چراغ دیتا مصیبت زما تکلیف زما ولكن قصد قلوبهم لیکن کلک شوزون ددی وزین لهم الشیطان او ڈولک خائستک دیتا شیطان ما حغا کانو یعملون چی دیکم کارون کول ددی دا گمراہی او دا شرک کارون شیطان ورطا خائستک او زنون اکلک شو نو دی عاجزی اونکڑا فلما نسو ما ذکرو به نو هر کلا چه هیر کدی حغا چه دیتا پن ورکڑی شیو پاغی سرا نسو پری خودی حغا چه دیتا توحید بیان کڑی شیو فتحنا علیہم ابواب کل شیء نو ما پرانستی بدی دروازی د هر شی کلا کلا داسی یو سڑے شرک کی اختئی گمراہی کی اختئی بالماز دے روجی ننسی فاسق تے یا یو پیر سیب دے غاٹی غاٹی بریتی بریخی دی موز نکی سگریٹس کی چرس کی فلما نسو ما ذکروا به دی پریخو دا اللہ بیان فتحنا علیہم ابواب کل شیء نما پرانستی پدی دروازی دا ہر شی دا فراخی لوی لنگر چلی گی او دا خلق یو سو بل سراوڑی
دا د استدراج د پاره الله ول ډیل ورګي دا سینه دا چې د الله ډیر خوښ دی نو الله ول ډیر مال ورکړي دی دا امتحان دی استدراج دی کله بداسي چې یو بالمازه بېمانه سړی وي او مال به ور سره ډیری هر سره فراختیا ور سره فتحنا عليهم ابواب كل شيء نبرا نظم پدی دروازې د هر شي د فراختیا حتا تردی اذا فرحوا کلچ مشي فرحوا کلچ خوشاله شي خوشاله دوه قسمه ده یو خوشحالی د شکر ده دا خو خشه ده یو خوشحالی د مستای ده د تکبر ده دلته هغه مراد ده حتی اذا فرحوا تردی چې کله خوشاله شي بما په هغه مال او تو چې ورکړی شوی دی ورلا اخذناهم نسم دی لرا بغتة ناصابا د دنیا خوشحالو کې اخته او مزو کې عیاشانو کې الله وی ناصاب امیر او نسو دا ول الله یو ډیل ورګي حتا اذا فرحوا تردی چې کله خوشاله شو په هغه مال چې دی لور کړی شو او نسم دی ناصابا ناګهانا فاذا هم مبلسون نو بیا خلی چنګي پاتې شي فاذا هم مبلسون نو بیا افسوس کوي بیا غمجن پاتې شي بیا لاسونه بروړي فاذا هم مبلسون نو بیا نا امید شي مبلس کې درې معنی دي مبلس حسرت افسوس کوونکې مبلس نا امیدا مبلس حزین غمجن مال می ولا ورکړې او پریمانه او ډیر مشو تکبر کې اخته شو نو چې کله می ناسا پر راټینګ کراونه سو نو بیا خله څنګه باندې شو فقطع دابر القوم الذين ظلموا نپری کی جړونا ذیل د هغه قوم چې ظالمانی ظالم او مشرک دی الله نپری دی ذیل ولا غسی والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتنا د خدای تو خاص الله لردی چې رب د مخلوقات ته کله چې الله یو ظالم یو مشرک یو بېمانه ونسی نو بیا باغی خبرګي غمو ان لله مویا امریکا تباشو اسرائیل تباشو ډونلډ ټرمپ مردار شو نیتنیاهو مردار شو نو وای الحمدلله رب العالمین دا سنا چې بیا جړه شروع کی او خفقان گئی او ان لله وای فقطع دابر القوم الذين ظلموا پری کی جړلې زیلې د هغه قوم چې ظالمانو نو ویا الحمدلله رب العالمین قل او یا پیغمبر ارایتم خبر را گئی ان اخذ الله کونسی الله سمعکم وغنستاسو کون دی کی وابصارکم سترګستاسو وړوند دی کی وختم علی قلوبکم مهر وهی پزړون استاسو لیونی دی کی اے انسانا کا الله دی اونسی کون دی کی نسوک به سم کی الله کدی ړون کې نسوک دي سمول شي او ک الله دی لیونه کې نسوک دي سمول شي ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم كونسي الله وغون استاسو استرګ استاسو مهر وای پزړون استاسو من اله غیر الله نسوک دې زموار سوک دې اله بيد الله یاتیکم چرا ولی تاسو تا به دغا اوریدل ستاسو لیدل ستاسو سمیدل نظر ستاسو سوک بدی بیا سم کی که الله دی لیونه کی نو سوکشتر چی تا سم کی انظر اگورا تعجب سرا اے انسانا کیف نصرف الآیات سرنگی قسمہ قسم بیانوم دلائل اللہ وی سنگ از آیتون بیانوم بیا هم تاسو نو پوئی گئی ثم هم یصدفون بیا دی مخ اڑی گرزی بیا هم ځان نه پوهږي قل او یا پیغمبر ارایتکم خبر را گئی دا لفظ درې ځله راوړو ارایتا اصل معنی دا لیدل ارایتا لیدل قتل ودلته معنی دا اخبرنی خبر را گئی درې ځله دا لفظ راغی اول راغی ارایتکم
نو حروف زیات دي چې کله عذاب راولي نو بیا حروف زیات ذکر کوي او مسکی ارایتم راوړو تاسو وګونه سترګې بوزما نو ارایتم حروف کم شو نو عذاب لګ دی اوس بیا وی ارایتکم کوم بیا راوړو حروف چې کله الله زیاتین او عذاب زیاتین خبر را گئی ان اتاکم کراشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله بغتتن ناصافا ناگهانا د شپې ناصافي عذاب راځي د شپې او جهرتن یا مخامخ دروازي هل يهلكو نو نبه هلاکیږي مگر قوم ظالم ارایتم خبر را گئی مالرا کراشی تاسو ته عذاب د الله ناصافا د شپې او جهرتن یا مخامخ چې آثار ویني نخي ویني علامات ویني دا عذاب راځي په ظالم هل يهلكو نو هلاکیږي نه بربادیږي مگر القوم الظالمون هغه څوک چې ظالمانی نو ولی ظلم کوي ولی شرک کوي ځان د ظلم نه شرک نه بچکا چې الله دې عذاب نه وساتي ای ماته وګوره ماته وګوره وس شیر کا وس شیر کا بیا بدنیر شي سکه وس شیر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزه د پر زمون د هر یو ویډیو د قران درس د قران ترجمه او د علماء بیانات د دین خبره د الله د رسول د پسند خبره په لایک کېدو په شیر کېدو باندې با تاسو ته اجر ملاويږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاويږي علما نه تاسو کوي او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نه ټیم په قران باندې اوریدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قران ترجمه د قران بیانونه د دین خبره او د علماو خبره لګوي او د غړېدو د ډانس دغه ته م لګوي او م د ډانس او د غړېدو په زول خبرو لایک او شیر مور کوي دی مثال د گواهی دی دا لکه چې تا گواهی وکړه چې دا کار صحیح دی و دا راته د قران ترجمه د قران درس اذان او د قران سبق دا خره او که غلط دی چته د قران ترجمه یا د علما بیان مخې لراشي فورا لایک کوي او شیر کوي د الله د رضا لپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار رونه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونو په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمنی هم ختم شي امین ثم امین او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایه نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي به صحیح ده که نه السلام علیکم